بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 85 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ د مسح فرض او سنت وایو. فرض المسح دا فرض مضاف دی، المسح مضاف الیه دی. مونږ اول د مضاف الیه معنی کوو، وروسته د مضاف معنی کوو. فرض المسح د مسح فرض و سنته سنت مضاف دی، د ها ضمیر ورسره مضاف الیه دی، د ها ضمیر هم د مسح یادی. و سنته او د دې مسح سنت فرض المسح د مسح فرض و سنته او د مسح سنت. مقدار الفرض د فرض مقدار فی المسح په مسح کې د فرض مقدار څومره دی؟ دا اوس مونږ ته وایي په مسح کې د فرض مقدار څومره دی. ته چې مسح کې نو فرض څومره ده، یعنی 3 ګوتې فرض ده، 2 ګوتې فرض ده، پوره لاس راښکل فرض دي، نو دا مسح څومره فرض ده دقه راته وایي. د مسح مقدار د مسح اندازه څومره فرض ده. نو مقدار الفرض د فرض مقدار فی المسح په مسح کې د فرض مقدار قدر معنا اندازې ته وایي، مقدار ته وایي، اندازه. ثلاثه دریو ته وایي، او اصابع دا د اسبوع جمع ده. اسبوع یوې ګوتې ته وایي، اسبوعان دوو ته وایي، اصابع د دوو نه زیاتو ته وایي، دریو ته اصابع وایي، او د ټولو لاسونو او د خپو ټولو ګوتو ته اصابع وایي. نو اصابع ګوتې من معنا ده نه، اصغر وړه، صغیر وړه ته وایي، ورګوټي ته وایي، او د صغیر چې کومه اسم تفضیل جوړیږي هغې ته اصغر وایي، یعنی دا ډېر وړه. صغیر ورګوټي او اصغر ډېر وړه. ٹھیک شوه. اصابع ګوتې ته وایي او ید لاس ته وایي. علی ظاهر په ښکاره حصه باندې. مقدم مخکې حصه. کل رجل کل معنا هر یوه، او رجل خپه، دا خپه یادوي. نو اوس د دې مطلب دا دی وایي قدر 3 اصابع قدر 3 اصابع د ګوتو درې، یعنی د دریو ګوتو اندازه من اصغر د وړو ګوتو نه. اصابع الید د لاس ګوتې، یعنی مطلب دا دی د لاس د ګوتې نه دي، په دې کې دا درې وړې ګوتې، که دا منځنۍ دا درې، یو د شهادت، یو دا منځنۍ، یو دا د کچۍ نه دا مخکې ګوته، دا درې ګوتې چې دی که نه دا اندازه ده، دا د مسح اندازه ده. قدر 3 اصابع د دریو ګوتو اندازه من اصغر د وړې ګوتې یادوي. اصابع الید د لاس ګوتې علی ظاهر په ښکاره باندې، یعنی دا ښکاره ګوتې یادوي. مقدم په مخکۍ حصه، د خپو په مخکۍ حصه باندې یادوي. کل رجل د هرې خپې ګورئ دا درې ګوتې دي، د لاس دا درې ګوتې دي. نو وایي دا به ته د خپې دا مخکۍ حصه نه ده، د خپې دا مخکۍ حصه، یعنی د خپو دا ګوتې چې دي، په دغه ګوتو باندې به د لاسو دا ګوتې کېدي، دا درې ګوتې به کېدي. د خپو په ګوتو باندې به د لاسو دا درې ګوتې کېدي، لږ یې داسې کولو او بره به یې راکاږي، بس دا پې مسح وشوه. دا ګوتې به لمدې کې، دا درې ګوتې، او د خپو په دې مخکۍ حصه باندې به کېدي، یعنی د ګوتو طرف ته به کېدي، او داسې به دې پنډۍ طرف ته راکاږي، د بره د ګیټو طرف ته به بره راکاږي، کم طرف ته چې دا موزه ده دغه طرف ته به بره راکاږي، بس دې ته مسح وایي. ٹھیک شوه. اوس زه ګوره په دې لاس فرض کړه لاس باندې مسح کوم، بس دا درې ګوتې به راواخلي، لمدې به کړي او داسې راکاږه، بس دا مسح شوه. پوره لاس راښکل او پوره تلی ورسره راښکل دا مسح نه ده. د مسح اندازه دا ده، دا درې ګوتې دي، دا به لمدې کړي، بس چې په کوم ځای باندې که ته په خپه باندې دې پټۍ ده یا یو ځای دې زخم دی، بس دا درې ګوتې لمدې کړه او داسې راکاږه په هغه زخم باندې یا په هغه پټۍ باندې راکاږه، نو ستا دا مسح وشوله. یا فرض کړه که ته په موضوع باندې مسح کې، نو دا درې ګوتې داسې لمدې کړه، په موضوع باندې داسې بره طرف ته راکاږه، بس تا مسح وشوله. نو دا درې ګوتې چې دي دا د مسح اندازه ده. بس درې ګوتې نه چې کمه نه وي، چې 2 ګوتې هم نه وي یا 1 ګوته نه وي. ٹھیک شوه. یا د 2 نه فرض کړه 4 ګوتې، یو سړی و چې یاره زه 4 ګوتې راکاږم، نو 4 هم ټیک نه دي، بس دا 3 ګوتې دا اندازه ده. ٹھیک شوه. نو تا ته وایي قدر 3 اصابع د 3 ګوتو اندازه من اصغر د وړو ګوتو نه. اصابع الید د لاس د ګوتو وړې ګوتو نه، د وړو ګوتو نه.
درې ګوتو اندازه دا د مس مقدار دی علی ظاهر معنا چې په ښکارا باندې را ښکارا حصہ چې دا به مخامخ حصہ مقدم مخکی حصہ یادای مخکی حصہ کل رجلین د هر خپې په مخکی حصہ باندې یعنی دا د پاسه چې کوم دا د تلی لاندې حصہ نه یادای دا د خپې بره حصہ یادای په دغه باندې با دا لاس راکاږي ستا مسح وشوه والسنة في المسح په مسح کې سنت څه شی دی نو ګورئ دا بره خو په مسح کې فرض و چې بس درې ګوتې دي په یو ځای باندې راښکلې ستا مسح وشوله ٹھیک شوه اوس په مسح کې سنت څنګه دی یعنی کم سنت دي پکې نو ان معنا ده چې یمد معنا ده راښکل اردو کې وي کینچنا نو مد یمد معنا راښکل ایمد راښکل اصابع ګوتې راښکل مفرجه معنا کولاو ګوتې داسې کولاو بندې نه بلکې داسې کولاو ګوتو ته مفرجه کولاو ته وایي من رؤوس دا د رأس جمع ده رأس سر ته وایي یا د ګوتې دې سر ته رأس وایي رأس الاصابع د ګوتو سر او د سر جمع رؤوس راځي نو سرونه اصابع د ګوتو سرونه القدم د خپو د قدم د خپو ته وایي الى الساق د پنډۍ ته وایي دا زموږ د ګیټو نه بره چې راکمه حصه ده دغې ته ساق وایي عربۍ کې موږ ورته پښتو کې پنډۍ وایو اردو کې ورته پنډلي وایي نو دغې ته نو اوس وایي ګوتې راښکل کولاو ګوتې راښکل د من رؤوس اصابع القدم د خپو د ګوتو د سرونو نه الى الساق تر د پنډۍ پورې لکه مثلا ګورئ دا زما خپله په دې باندې زه د لاس دا درې ګوتې دي په دې باندې زه مسح کوم نو د خپو دا ګوتې چې دي د دې د سرونو نه به شروع کې دا د وایي رؤوس اصابع القدم د خپو د قدم د ګوتو د سرونو نه د قدم د ګوتو د سرونو نه ترجمه د الټا نه وکړه د قدم د ګوتو د سرونو نه کولاو ګوتې مفرجتن د لاس دا کولاو ګوتې ایمد الاصابع دا ګوتې به راکاږي داسې نو د قدم د خپو د ګوتو د سرونه نه دي د خپو د ګوتو د سرونه په دې باندې به د لاس د ګوتو د سرونه کېدي لامده به کې د لاس دا درې ګوتې او داسې به د خپو د ګوتو باندې به کېدي او داسې به بره د پنډۍ طرف ته داسې راکاږي فرض که دا پنډۍ ده دا وګوره دا داسې خپه داسې ده نو دې ځای باندې به دا درې ګوتې کېدي او داسې به بره راکاږي د پنډۍ طرف ته کوم طرف ته چې دا موزه بره راغلې ده بس دغه ځای پورې ستا دا مسح داسې وشوه په درېو ګوتو باندې او کولاو ګوتې د ګورئ ایمد الاصابع مفرجتن کولاو ګوتې راښکل کولاو ګوتې ایمد معنا د راښکل اصابع ګوتې مفرجتن کولاو ګوتې راښکل د الټه ترجمه وکړه به بیا پوه شي ایمد الاصابع مفرجتن معنا د کولاو اصابع ګوتو ته وایي او ایمد معنا د راښکل نو ایمد الاصابع مفرجتن کولاو ګوتې راښکل من رؤوس اصابع القدم د قدم د ګوتو د سرونو نه کولاو ګوتې راښکل الى الساق تر پنډۍ پورې الى معنا د پورې اردو کې وایي کی طرف یا تک او ساق پنډۍ ته وایي پنډۍ اردو کې ورته پنډلي وایي ٹھیک شوه نو سنت په مسح کې دا دی چې که ته په موزه باندې مسح کې نو سنت دا دی چې کولاو ګوتې راښکل من رؤوس اصابع القدم د خپو د ګوتو د سرونو نه به شروع کې د لاس دا ګوتې به د خپو د ګوتو په دې سرونو کې دي د لاس د ګوتو د سرونه به د خپو د ګوتو په سرونو کې دي او دا تلی به تیوچت کې ګورئ تلی به ورسره ځمکې سره داسې خپل سره به نه لګي نو دا لاس دا درې ګوتې به د خپو په دې ګوتو په سرونو کې دي او دا لاس دا ګوتې به داسې د خپو په دې خپو باندې داسې بره د پنډۍ طرف ته راکاږي دا قدر ته یادوي ایمد الاصابع
ګوتې راښکل مفرجتن کلاو ګوتې راښکل من رؤوس اصابع القدم د قدم د ګوتو د سرونو نه به شروع کی او بره به ګوتې راکاږي الی الساق تر د پنډۍ پورې ټیک شو نو دا پکې سنت دی اوس درته وایي ګوره دی خو موږ ته د مسې فرض او د مسې سنت بیان کو چې په مسه کې فرض څومره دی نو د دریو ګوتو مقدار دا فرض دی درې ګوتو مقدار په مسه کې دا فرض دی ټیک شو د دریو ګوتو نه به کم هم نه کې د دریو ګوتو نه به کمې نه یعنې سړی وایي چې زه په یو ګوته مسه کوم یا په دوه ګوتو مسه کوم نه کېږي دا ټیک شو ټیک نه ده دا په کم از کم په دریو ګوتو مسه کوي او دویمه خبره سنت پکې سره نو دا درې کلاو ګوتې به کلاو کې او د خپو د سرونو نه به داسې د پنډۍ طرف ته دا درې ګوتې راکاږي خو دا تلې به د خپو سره نه لګېدې یا د موزې سره به تلې نه لګې اوس درته وایي مدة المسح على الخفين مودې ته وایي موږ ورته موده وایو یا موږ ورته وخت وایو یاره چې د مسې وخت د مسې موده لکه تا په فلاني ملک کې څونه موده تېره کړه موږ داسې وایو که نه تا څونه موده سبق ووې تا څونه موده په هاسټل کې تېر کړ تا څونه موده مدرسه کې تېر کړ تا څونه موده په سعودي کې تېر کړ تا څونه موده عمره کې تېره کړه نو دا موده مدت چې دی دا موږ ورته پښتو کې موده وایو یا وخت ورته وایو هلکه تا څونه وخت تېر کړو نو څونه وخت هغه وخت ته موده هم وایي نو په اردو کې عربۍ کې ورته مدت وایي مدة المسح د مسې وخت على الخفين په موضوع باندې خفين دا د خف تسنیه ده خف یوې موضوع ته وایي د سرمنې موضوع چې هغه د سرمنې نه جوړه یا عربۍ کې د سرمنې موضوع ده هغې ته خف وایي نو د سرمنو موضوع باندې د مسې وخت د مسې موده په سرمنې موضوع باندې د مسې موده اوس دې نه د مخکې بله حصه شروع کېږي په مدة المسح على الخفين په موضوع باندې د مسې موده نو ګوره اوس موږ ته وایي چې یاره ته به په موضوع باندې څونه وخت به دغه کې مسه به پکې مثلا مسافري نو ته به 3 ورځې 3 شپې به په د مسه کې ته به 3 ورځې 3 شپې مسه کې او که ته مقیمې په کلي علاقه باندې نو ته به 1 ورځ او 1 شپه مسه کې نو دغه درته یادوي وایي مدة المسح على الخفين په مدة المسح د مسح موده على الخفين په موضوع باندې نو مدة المسح په موضوع باندې مسح للمقيم مدة المسح د مسح موده للمقيم د مقیم د پاره چې مقیم سره په کلی علاقه باندې چې اوسېږي هغه ته مقیم وایي او چې کله چېرته لرې لاړ شي دا تقریبا 48 میل فاصله کې لرې د خپل علاقې نه لاړ شي نو هغه ته مسافر وایي مدة المسح د مسح موده للمقیم د مقیم د پاره په کلی علاقه چې کوم اوسېږي د هغه دپاره چې کلی علاقه باندې یو سړی اوسېږي هغه به په موضوع باندې څومره وخت دپاره مسح کولی شي نو یوم و لیلة یو ورځ او یو شپه په دې یو ورځ کې او په یو شپه کې که دا 10 ځله اودس کوي نو دا به موضوع وباسي نه خپې به نه وینځي بس صرف مسح دې کوي او د مسح مقدار هم وښودو چې دا 3 ګوتې بس لمدې به کې او دا به داسې راکاږي بس دا مسح وشوه نو مدة المسح للمقيم د مقیم د پاره للمقیم د مقیم سره چې کوم دا لام دی نو دا لام جاره دی د معنا د پاره نو للمقیم معنا مقیم د پاره مقیم هغه کس ته وایي چې په کلي علاقه باندې اوسېږي چېرته په سفر نه وي نو مدة المسح د مسح موده للمقیم د مقیم د پاره چې مقیم به څونه وخت پورې په موضوع باندې مسح کوي نو یوم و لیلة یو ورځ او یو شپه یوم و لیلة یو ورځ او یو شپه اوس تا ته وایي مدة المسح للمسافر مدة المسح دا مدة مضاف ته المسح مضاف الیه دی نو موږ اول د مضاف الیه معنی کوو وروسته د مضاف معنی کوو مدة المسح د مسح موده للمسافر د مسافر د پاره دا لام جاره دی او مسافر مجرور دی نو اول موږ د مجرور معنی کوو وروسته د حرف جر معنی کوو للمسافر د مسافر د پاره ومدة المسح د مسح موده للمسافر د مسافر د پاره 3 ایام 3 دریو ته وایي ایام دا د یوم جمع ده یوم یوې ورځې ته وایي ایام د 2 ورځو نه زیاتو ته وایي یوم یوې ته وایي یومان 2 ورځو ته وایي
او ایام د دوو نه زیاتو ته وایي دریو ته م وایي ډېرو ته م وایي نو ثلاثه دریو ته وایي ایام ورځې نو درې ورځې د مسافر دپاره د مسې موده څومره ده ثلاثه ایام درې ورځې مع سره لیالیها د خپلو شپو یعنی دا درې ورځې سره د خپلو شپو یعنی درې ورځې او درې شپې درې ورځې او درې شپې دا د مسافر دپاره د مسې موده ده چې دا به په موزه باندې درې ورځې او درې شپې مسه کوي نو اوس راته وایي چې یاره په دې موزه باندې دا مسه د کم وخت نه شروع کیږي په موزه باندې د مسې دا موده د مسې دا وخت د کم ځای نه شروع کیږي نو اول هم په داسې لږ پوهېږم فرض که ما د غرمې اودس شهردام وکړو خپې مې ووینځلې او بیا د مازدیګر او د ماښام دغه ټایمونه کې یخني ده نو ما د غرمې اودس شهردام وکړو موزې مې پخپو کړې خپې مې ووینځلې موزې مې پخپو کړې اوس چې دغه وخت نه ګورئ زما د موزې مده وخت نه شروع کیږي چې کله زما اودس مات شي فرض که مازدیګر مونځ له مې اودس کولو یا مې د ماښام مونځ له اودس مات شو یا مې د ماسخوتن مونځ له اودس مات شو نو چې کله اوس زما اودس مات شو دوباره اودس کوم نو د هغه وخت نه زما د مسې وخت شروع کیږي چې کوم وخت مې مسه د موزې پخپو کړي دي نو هغه وخت نه شروع کیږي بلکې چې کله مې اودس په اول ځل مات شي او بیا دوباره اودس کومه نو په دغه موضوع باندې به مسه کوم نو دغه وخت نه زما د مسې په موضوع باندې د مسې وخت شروع شو نو زه به اوس په سبا غرمه باندې نه بلکې سبا ماسخوتن ځکه ما نن غرمه موزې واچولې او د نن ماسخوتن مې بیا اودس مات شو بیا مې دوباره اودس وکړو نو په موضوع باندې مې مسه وکړه نو اوس د نن ماسخوتن نه زما د موزې وخت شروع شو د غرمې چې ما اودس وکړو او موزې مې پخپو کې هغه وخت نه مې نه دی شروع شوی چې کوم وخت کې موزې پخپو کې هغه وخت نه وخت نه شروع کیږي بلکې چې کله د اودس مات شي او دوباره اودس کې او په موضوع باندې اوله مسه وکړي د دغه وخت نه ستا د موزې موده شروع شوه نو که دا بیا فرض که تا د مازدیګر مونځ کې اودس وکړو او په موضوع باندې اول مسه وکړه نو ته به بیا په سبا مازدیګره پورې دغه موضوع باندې مسه کې سبا مازدیګر مونځ ته به بیا ته چې اودس کې نو دا موضوع به وباسې ستا موده پوره شوه بیا به خپې ووینځې نو بیا به ته موضوع واچې نو بیا به چې ته بل ماښام ماسخوتن کې اودس کې او موضوع باندې مسه وکړه نو ستا به د دغه وخت نه چې په کم وخت په موضوع مسه کې نو دغه وخت نه ستا موده شروع کیږي چې کم وخت موضوع پخپو کې هغه وخت نه شروع کیږي نو دغه راته اوس وایي دغه خبره کوي وایي تبتدئ شروع کیږي تبتدئ معنا شروع کیږي مدة المسح د مسې موده د مسې وخت شروع کیږي من الوقت د وخت نه الذي کم وخت چې هغه وخت نه کم چې حاصل شو لاحق شو فيه په دغه وخت کې الحدث ناپاکي په کم وخت کې چې ناپاکي حاصله شو یعنی تبتدئ شروع کیږي مدة المسح د مسې موده من الوقت الذي د هغه وخت نه کم وخت چې حصل معنا لاحق شو حاصل شو فيه په هغه وخت کې حدث ناپاکۍ ته وایي بې اودسه شي انسان چې کم وخت کې سړی بې اودسه شي نو د هغه وخت نه چې دا اودس کوي نو د مسې موده شروع شوه نو دغه راته وایي تبتدئ شروع کیږي مدة المسح د مسې موده من الوقت الذي د هغه وخت نه کم وخت چې حاصل شو فيه په هغه وخت کې الحدث ناپاکي لا من الوقت الذي لا معنا ده نه من الوقت الذي د هغه وخت نه نه شروع کیږي لبسه چې واغوستې فيه په هغه وخت کې الخفین موزې یعنی کم وخت کې چې د موزې واچولې د هغه وخت نه ستا موده نه شروع کیږي بلکې چې کم وخت ستا اودس مات شو تا اوس غرمې کې موزې واچولې موزې دې پخپو کړې او ستا ماښام کې اودس مات شو نو ستا به د دې ماښام نه وخت شروع کیږي د غرمې نه دې نه شروع کیږي ٹھیک شو نو تا ته وایي لا من الوقت الذي د هغه وخت نه شروع کیږي لبسه چې کوم وخت واغوستې فيه په هغه وخت کې الخفین موزې په کوم وخت کې چې دې موزې پخپو کړې هغه وخت نه دې وخت نه شروع کیږي بلکې چې کوم وخت کې ستا من الوقت الذي حصل فيه الحدث په کوم وخت کې چې دې حدث لاحق شو حدث درته یعنی ناپاکي درته رااله اودس دې مات شو کم وخت کې چې اودس مات شو د هغه وخت نه ستا وخت شروع کیږي لو مسح المقيم لو معنا لکه چرته مسح المقيم مقیم سړی مسه وکړه لو مسح المقيم که چرته مقیم سړی مسه وکړه لو مسح المقيم که چرته مقیم سړی مسه وکړه ثم بیا دا مقیم سړی ثم
سفر وکړو مسافر شو بیا دا سړی دغه کم کس چې مقیم او د مسه وکړه په موضوع باندې ثم سافر او بیا په سفر لاړو قبل تمام مدته قبل معنا د مخکې تمام معنا پوره کېدل او مدت د خپل وخت د پوره کېدو نه مخکې دا مسافر شو لکه مثلا اوس ما غرمه موزي واچولې او مازیګر مې او دس وکړو په هغې باندې په موضوع باندې ما مسه وکړه نو زما وخت د مازیګر نه شروع شو د مازیګر نه مې وخت شروع شو نو سبا مازیګره پورې زما وخت دی خو ما نن مازیګر وخت شروع شو او ماښام زه په سفر ووتم نو چې مقیم وو نو بیا چې نن مازیګر مې وخت شروع شو نو سبا مازیګره پورې مې وخت دی خو که په دې دوران کې زه په سفر لاړم نو بیا به زه 3 ورځو پورې په دغه موضوع باندې مسه کوم نو دغه درته وایي وایي لو مسح المقیم که مقیم سړي مسه وکړه ثم سافر بیا په سفر لاړو قبل تمام مدته د خپل وخت پوره کېدو نه مخکې یعنی دا 24 ګنټې یو ورځ او یو شپه پوره کېدو نه مخکې دا په سفر لاړو نو اکمل مدت المسافر اکمل دا پوره کړي مدت المسافر د مسافر موده چې مسافر 3 ورځې او 3 شپې دي نو دا کس بیا د مسافر دا وخت پوره کړي ولو او که چېرته اقام المسافر مسافر مقیم شو اقام معنا مقیم شو المسافر مسافر دی او هغه په سفر کې په موضوع باندې مسه کړې ده او دا کس د 24 ګنټو نه مخکې د یوې ورځې او یو شپې نه مخکې دا کلي ته واپس راغی نو دا به بیا ګوره 3 ورځې او 3 شپې په موضوع مسه نه کوي بلکې د ده بس 24 ګنټې یو ورځ او یو شپه ده او که چېرته دا یو ورځ او یو شپه پکې تېره شوې ده او د بیا کلي ته راغی مقیم شو نو بس د ده دغه ختم دی د موضوع دا وخت ختم دی دا د موضوع بس خپې دي وینځي ولو اقام المسافر ولو معنا او که چېرته اقام المسافر مسافر مقیم شو اقام المسافر مسافر مقیم شو بعد ما د هغه وخت نه وروسته مسح یوما ولیلا چې مسح وکړه یوما او ولیلا یوه ورځ او یو شپه یو سړی دی یو مسافر دی د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې مسه ده خو که یو سړي په سفر کې یو ورځ او یو شپه مسه کړې ده او د هغې نه پس واپس په خپل کلي ته راغی انتهت پوره شو انتها ته ورسېده پوره شو مدت مسحه د هغه د مسې وخت پوره شو یو مسافر دی هغه 3 ورځې او 3 شپې د هغه دپاره د مسې حکم دی چې دا په موضوع باندې 3 ورځې او 3 شپو پورې مسه کولی شي خو که یو کس دی هغه په سفر کې یو ورځ او یو شپه په موضوع مسه وکړه او بیا فورا کلي ته راورسېدو یو ورځ او یو شپه خو پې مسه کړې ده او د دپاره 3 ورځې او 3 شپې دي خو د یو ورځ او یو شپه مسه کړې ده او 2 ورځې او 2 شپې پاتې دي دا د ده ته د مسې اجازه شته خو دا په دغې دوران کې دا کلي ته راغی نو وایي انتهت پوره شو مدت مسحه د ده د مسې وخت دا به اوس 3 ورځې او 3 شپې نه کوي بلکې د یو ورځ او یو شپه پوره شوې ده او په سفر کې شوې ده نو بس دا اوس کلي ته راغی د ده د موضوع باندې د مسې وخت ختم شو اوس مخکې بله خبره کوي ولو اقام المسافر ولو معنا که چېرته اقام المسافر مسافر مقیم شو اقام یقیم معنا مقیم کېدل ایسارېدل مسافر مقیم شو وقد یقینا مسح وکړه اقل من یوم ولیلة اقل معنا کم من یوم ولیلة د یوې ورځې او یوې شپې نه کم که یو مسافر مقیم شو مسافر دی او مقیم شو او د یوې ورځې او یوې شپې نه کم دغه کړې ده مسه کړې ده نو یکمل یوما ولیلة یکمل معنا پوره دي کی یوما یوه ورځ ولیلة او یوه شپه یو کس دی په سفر کې دی هغه په موضوع باندې یو وخت یو ټیم یعنی نیمه ورځ یا صرف د یوې شپې مسه کړې ده او دا یوه ورځ یې لا پاتې ده او دا کلي ته واپس راورسېدو نو دا وایي یوه ورځ او یو شپه دی دا خپل د مقیم هغه مسې وخت پوره کړي ولو اقام المسافر که مسافر سړی مقیم شو وقد مسح او یقینا مسح کړې ده اقل من یوم ولیلة اقل معنا کمه من یوم ولیلة د یوې ورځې او د یوې شپې نه مسافر دی په سفر کې د یوې ورځې او د یوې شپې نه کم وخت کې د مسه کړې ده په موضوع باندې نو یکمل یوما ولیلة دا یوه ورځ او یو شپه پوره کړي ٹھیک شوه مدت المقیم د مقیم موده دې پوره کړي څونه وخت چې د مقیم دی نو دغه عمره وخت یې پوره کړي یعنی یو ورځ او یو شپه دا دې په دې موضوع باندې مسه وکړي
نو دا زموږ سره د نن ورځې درس و. بره راته د په موضوع یعنی بره راته صرف د مسې مقدار وښودو چې یاره د مسې فرض مقدار څومره دی او بیا راته ووایي د مسه کې سنت طریقه کومه ده هغه یې راته وښودو. نو مسه کې یعنی د فرض مقدار هغه 3 ګوتې دی او په مسه کې سنت سره نو دا 3 ګوتې به داسې کولاو کې او د خپو د ګوتو طرف نه به داسې پنډۍ طرف ته راکاږي نو دا سنت دی. او که یو کس وایي چې یاره زه د دې پنډۍ طرف نه ښکته د ګوتو طرف ته راکاږم نو بیا د ده مسه کېږي خو د سنت خلاف ده. سنت دا ده چې د ګوتو د سرونو نه به داسې د پنډۍ طرف ته مسه وکړي. ټیک شوه. اوس د تخکته حصہ کې وایي چې یاره په موضوع باندې د مسې موده څومره ده څونه وخت پورې ته مسه کولی شي. نو وایي د مقیم دپاره 1 ورځ او 1 شپه چې په کلي علاقه باندې اوسېږي نو ده دپاره 1 ورځ او 1 شپه دا اجازت دی چې دا په موضوع باندې مسه کولی شي. او مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې دا په موضوع باندې مسه ده. بیا راته وایي چې یاره موضوع باندې مسه له کله نه شروع کېږي. یو کس د غرمې لمونځ دپاره اودس چاره دا موږ خپې مو وینځلې او د هغه وخت به موضوع په خپو کړي نو د دغه وخت نه د موضوع وخت نه شروع کېږي. په موضوع باندې د مسې وخت نه شروع کېږي بلکې دا چې کم وخت د اودس مات شي او دا بیا اودس وکړي نو او دا په خپو باندې مسه وکړي په موضوع مسه وکړي نو د دغه وخت نه د موضوع وخت شروع شو. لکه مثلا غرمې اودس کړی دی او د غرمې په اودس کې د اودس نه پس بیا موضوع په خپو کړي دغه وخت او د موضوع په خپو کړي اوس د مازیګر ماښام اودس مات شو ماښام اودس مات شو نو ماښام چې دا اودس وکړي نو دا به بیا په موضوع باندې مسه وکړي نو د ماښام نه وخت شروع شو نو تر سبا د ماښامه پورې به دا د خو نن غرمه موضوع په خپو کړي دي خو اودس نن ماښام مات شو نو د نن ماښام نه د موضوع وخت شروع شو سبا د ماښامه پورې دی نو دغه 24 غنټې د دغه وخت نه شروع کېږي. نو دغه راته وایي تبتدئ مدة المسح من الوقت الذي حصل فيه الحدث کم وخت چې اودس مات شي هغه وخت نه شروع کېږي. لا من الوقت الذي لبس فيه الخفين دغه وخت نه شروع کېږي کم وخت چې موضوع په خپو کړی وي. بیا وایي که چېرته مقیم سړي مسه وکړه بیا هغه مسافر شو نو بیا دا د مقیم سړي هغه د 1 ورځې د 1 شپې په مسه نه کوي بلکې دا د مسافر سړي 3 ورځې او 3 شپې مسه وکړي دا د مسافر سړي والا مدت پوره کړي. او که چېرته یو سړی هغه مسافر دی او دا مقیم شو نو دا به بیا د مقیم والا وخت پوره کوي د مسافر والا 3 ورځې 3 شپې به نه پوره کوي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.